السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول ملګري به ښه الله مو ښه لره. محترمو، یقینا د احنافو دپاره د مقلدینو دپاره یو ډېر سخت دور ده، د یو امتحان دور ده. هر طرف نه فرق و باطلو خروجونه دي چې کیږي او د دو مخالفت کې لګیا دي ټول. محترمو، لکه څرنګې به تاسو له پته وي چې نن د غم نه ډکه یوه صحنه بیا پیښه شوله احنافو له. تقریبا د سبوي په پېښور جامعه زبیریه کې د وکیل احناف مناظر اسلام المحقق شیخ رحیم الله حقانی حفظه الله و دامت برکاتهم، هغه مبارک په مدرسه کې عین په داسې ټینګ کې چې شیخ صاحب محترم درس له کېناستل او طلباو حدیث اوریدل. په دې وخت کې اچانک یوه دماکه وشوله چې ډېر طلبا پکې په شهادت باندې ورسېدلو. تعداد خو یې فی الحال پته نشته، خو اطلاع داسې ده چې څه طلبا پکې زخمیان شوي دي او څه په شهادت رسېدلي دي. نو الحمدلله شیخ رحیم الله صاحب خو بچ شولو. خو محترمو، دا واقعه چې کومه ده دا د دې خبرې دلیل ده چې مخالف جانب د دلیل په میدان کې پاتې راغلی ده، دلیل ورسره نشته ده، ځکه یې داسې بزدلانه حرکت وکړله. الله جل جلاله دا دوله هدایت ورکړي او الله د احنافو حفاظت وفرمایي. مو په دغې د غم په صحنې کې د شیخ رحیم الله حقانی حفظه الله نو دامت برکاتهم متعلق چې سوره د ځای کې سوره ملګري دي، سوره د اهل سنت والجماعت د حنفیت او د سلسله علی صیفی مبارک سره وابستګان دي. د شیخ رحیم الله حقانی صاحب په دې غم کې موږ ټول شریک یو. الله جل جلاله دا د شیخ رحیم الله حقانی صاحب حفاظت وفرمایي. الله جل جلاله د هر قسم فرق و باطله او د شر نه بچ کی. الله جل جلاله دا چې سورة الاوای په شهادت باندې رسېدلی دي، الله د ټولو شهادتونه قبول او منظور وګرځي. الله د جنت فردوس په اعلی مقاماتو باندې فایز وګرځي. او چې سوره متعلقین دي د طلباو، نو الله د ټولو له صبر جمیل ور نصیب کی. بس څه به وایو، سخت دور ده. الله جل جلاله دا په ټولو باندې خصوصي فضل هم کرم وفرمایي. او انشاءالله العزیز چې کومو تنانو سره د مو دا پیج دا چینل چې کوم د یوټیوب والا دا چا نه وي لایک کړی، دا مې سره لایک او سبسکرایب کو. انشاءالله چې هرې موضوع باندې به تاسو له دې نه ویډیو میلویږي، هر یو ټاپک باندې به دې نه تاسو له خبرې میلویږي. محترمو دا چینل دې سره بیا لایک کو. والسلام.